أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَتَاكِ سَرَوَرْ كَرِومُنْگَ بنی اسرائیل تا مبوء صدق خیست زائے دا فرعون دا غرقیدون بعد اللہ تعالی ورطا مصر ورکو بیا ورطا دا مصر نباد ہوئے اس فلسطین تلار شئی دی دا فلسطین دتلون انکارو کو سورہ مائدہ کے واقعاتی رشی و چالتا جنگجو قومون دی منگا نشو تیلتا فکر بزدل شیو سشی شیو دیر مودا پدا غلامائی کی او چې دباو سره پاتې کې دا غریب د همت نشي کوله هغه وي کسر وشتوم نو بم راځي ابه توي او وي بم را روان دي کسر وشتوم نو بم را روان دي ځکه یې ریدلې نو دوی یې ریدلې د فرعون دور کې وینا نه الته جنگجو قوم دي مونږه الته نسو نو الله تعالی موسی عليه السلام ته وې اوسه بوده د سارای سینا ته نو ډیزرټ اف سینا ته وستل نو الته سخت ګرمي و الله تعالی ورته بیا هم احسان وکړو چې دوی باندې په سخت نور کې وریځ ولاړه و سبو وریځ ولاړه چې سایه ته جوړه کی نمبر 2 وبنوي الته وغټه تیګه پرته موسی علیه السلام ته الله تعالی وی دې تیګه له په خپل سټیک باندې یو گزار ورکا چې هغه گزار ورک فن فجرت من حسنتا عشرة عینا 12 چشمه راغې روانه چې د 12 قبیله وي د هر قبیله ځان خپل چشمه و صحیح دوی ته خوراک ضرورتو دو قسم خوراک پکاري یو چې کاربوهایډریټ وي پکې او بل چې پروتین وي پکې ځکه سره صرف کاربوهایډریټ خوري نو دام نقصان پیدا کوي او که سره پروتین خوري نو دام نقصان پیدا کوي نو د پروتین لپاره د کرک ورته پیدا کړل په دا سارا کې اوس کرکان وو داسې دوی په لاس باندې ول داسې ورته مسخر کړیو او د دې کاربوهایډریټ لپاره د خوګو لپاره دا تاسو ورته سوای کند پیژنې کونډه ورته وای داونه پورې نه خطي صحیح خو هغه به داسې کندو چې هغه به خوږو دا خو پیکي نه دا خوږ نه او سخت وی یعنی قوت والا شی وی خو خوږ نه صحیح هغه به خوږو نو ونه پورې به من خطو او د شپې به داس لکه د ژاله پیژنې کنه لکه د ژاله په شان بورېدلو د دانه دانه به د ځمکه باندې پرتی وي نو دوی بروا وخته بس داسې کینډي باران بکیږي د شپې په کینډي باران کېده نو الله تعالی فرمایي چې ګوره ما ورته څومره خسته ځایونه ورکړیو او خسته طیبات رزقونه مول ورکړیو اول په مصر کې بیا په صحرا کې بیا چې سیریا کړل سیریا معنا فلسطین چلو سے پلا خانہ بیا لیٹے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا تاکہ سرور کرو مونگا بنی اسرائیل اولاد اسرائیل تا مبوّا صدق خیست زائے مبوّا صدق مانا شایست زائے نو شایست زائے اول مصرو ذکر بلد اللہ تعالیٰ فرمائی کہ فرعونیان دوی کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم وفاکهة فیها آمنین ثم اورثناها قوما آخرین اللہ تعالیٰ فرمائی بلا ډیر کلٹیویٹڈ زمکا غی پر خودا باغون پر خودل بنگلی پر خودی او اللہ تعالیٰ وی اغم میراث کی چالا ورکل چلڈن آف اسرائیل دا چالا ورکل چلڈن آف اسرائیل دا غی ڈیولپمنٹ شو دیتا مفتک ملاو شو چکل لڑا صحرائے سیناتا نو سو شئینو اللہ تعالیٰ ورکل ما تاستے نمبر اول دیتا رسائی ضرورتو نو کلاؤڈز دے پیدا وستل دو بو ضرورتو نو موسیٰ علیہ السلام تو ایدا تیگا پا دل سٹک بانے ہوا ناغین دولس چشمی روانے شوی دیتا را پروٹین ضرورتو نو داغی دا پارا کرکان بدا سرا کس شو دیتا را مخی تگر دیدل دی برانی ول اریتا ول بے باربیکیو بے کو صحیح او دیتا را کاربوہایڈریٹ ضرورتو انو دی کنڈے پا شکل باندے ونو پوری یا په میدان باندې ژالې په شکل باندې د شپې داسې خوږې دانې به اورې دي نو بس کاربوهایډریټ به پړل نو ټولې تقاضې د التنا رستو لیټران هغه وخت نه
موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت هارون د وفات نه بعد د حضرت یوشع ابن نون په زمانہ کې د بیا سیریا ته راغل. چرته راغل؟ سیریا ته، فلسطین ته. یوشع ابن نون پیغمبرو. ولقد بوانا تاکیک سره مونږ نازل کړو بنی اسرائیل ته، یعنی ورکړو مو بنی اسرائیل لا مبوء صدق شایسته ځای، ورزقناهم من الطیبات، اروز کړو مو دوی ته من الطیبات خواږه او پاکیزه شیونه، خواږه او پاکیزه شیونه. نو خواږه او پاکیزه شیونه خواږه او پاکیزه چیزونه دا ټول خوراکونه پاکیزه مو، دا ټول خوراکونه خواږه مو. الله تعالی وایي دا مې ورسره احسان کړو. ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا، پس دی اختلاف نو کو مگر الا جاءهم العلم، چې دی ته پوهه رااله. الله تعالی فرمایي چې اوس دی ته پوهه رااله، تورات نو ورکو. پوهه چاته رااله؟ په کتاب کې رااله. چې د کتاب پوهه وتراله، الله تعالی فرمایي الته بیا د پوهې باوجود د یو بل سره فرقواریت شروع کو، ډله بازی شروع کړي. څه شروع کړه؟ ډله بازی شروع کړي. زه خلکو چې پوهه راځي نو بیا هر یو سړی د پوهې دعویدار ځان له ګروپ جوړي. هر یو سړی بیا دعویدار یې چې زه پوهه سړی یم، نو بیا بل چا پسې نه روانېږي. هغه وایي زه ځان له ګروپ نه جوړم، زه خپل لیډر ځان له خپل حزب جوړوي. دغه مصیبت په بنی اسرائیلو کې راغی. فمختلفو، پس دی اختلاف نو کو حتی جاءهم العلم، مگر علا چی راغل دوی تا پوها دا پوهی نباد وکو. نو دا پوهی نباد چی کم اختلاف رازی او کم احزاب او گروه بندی جوڑی گی دا دی دو علتو نی. دی سو علتو نی؟ دو علتو نی. یو علتی وی عناد. سشے؟ عناد پیجنے؟ ضد دشمنی بندی یا حسد ورته ویل شي، جیلسی وي. څه شي وي؟ جیلسی وي، عناد. او دویم مفاد دنیوي، یا د مال یا د مرتبه، د څه شي یا د رتبه. صحیح چې ما شاروال کا بس ته اشاره پوهیږي هغه څه خبره ده. فمختلفوا حتی جاءهم العلم، پس د اختلاف نو کو مگر پس داغی جاءهم العلم، چراغ لدوی تپوها نو سپتو لگی دا. ما تو گوری کم اختلاف چې د جهل بنیاد باندې داغی علاج شتا، د ناپوهی په بنیاد دی داغی علاج پشتا چې دغه بنده ته پوهه ورکا نو دی به اختلاف بس کی. دغه بنده ته پوهه ورکا دی به اختلاف بس کی. خو چې کوم شی د مفاد یا د عناد په اساسي دغه د ختمېدو امکان دی، د مفاد او د عناد په اساس باندې چې کوم اختلاف وي هغه چون کې مفاد مقصد نه هغه اختلاف څنګه ختم شي؟ په عناد او په مفاد یعنی تورات په ټول سره ده. چا کې چې په راشي نه هغه بیا داوا لري چې ځلې ډېر خلک د ما په فرار روان شي. هر یو سړی بیا ځان لري لري. نو سپیشل انټرست دی چې ما ته رتبه ملاوي شي یا پیسې دې ما ته روان شي. صحیح شو؟ او چې دوه کسان تعویذونه یاد کړي سیف الله خان، چې دوه کسان تعویذونه لیکل یا دمونه اچول دا یاد کړي، نو ته د مفاد ټکراو پیدا شي، کانفلیکټ اف انټرست پیدا شي. نو چې کانفلیکټ اف انټرست پیدا شي هغه به یقینا یو بزان له ډله جوړي بل بزان له ډله جوړي، یو بزان له ډله جوړي. ځکه مقصد به سي چې پیسې یو وای ما طرف ته روان یو بل وای ما طرف ته هغه چې کوم ډله جوړه شي نو هغه چې دعوت کې ناشتي کنه وای زمونږ حضرت سے مبارک چره او هغه چې دم را باندې واچو بس دا غاښ می داسې ودرېد سترګې بنا شي. زمونږ حضرت سے مبارک هغه چې تعویذ دل در کی او د مشکل نه مشکل کار بس داسې آسان شي. صحیح. نو شیرشاه غریب دنیا خو دله مصیبتونو کې خور سره نه خدای کني نه خدای په دنیا را جنت ته جوړه خو مصیبتونه یې پکې. صحیح. ساده څه کوي چې درې دنیا کا سے بیغم نه باشد، چې وي چې درې دنیا کا سے بیغم نه باشد، اگر باشد بنی آدم نه باشد. ځکه د دنیا ته وایي دارالمحن، تکلیفونو والا کور. صحیح ورته دارالمحن
محن معنا محنت یا محن معنا امتحان چې دا قدم په قدم امتحان دی محن میم ح او نون محن یو میم دی حیدا نون دی نه حی حلوا والا امتحان چې څنګه لیکل شي نو د محن معنا یا محنت دی یا امتحان دی دارالمحن معنا یعنی د امتحانونو ځای دی دارالمحن معنا د محنتونو د لیبر ځای تکلیفونه به تیری سره کې تکلیفونه به تیری نو چې چا منصب لوی دی تکلیف په باندې هم لوی دی چا سره چې پیسې ډېری دي دا په لوی مصیبت اخته دی کنه دی اخته لکه غریب سړی خو چې هغه سړی درته $500 وګوري په بس شهیدا راځي هغه بس بس شهیدا بیا بس دغه کی او یو پیاله چایو کی یو چې ډوډۍ ورته وکړي اصادر راکشي بس کلاس وای په یو شهر باندې سیلاب راغی ترال سیلاب راغی نو سیلاب را روان او څو خلک لګیا او چاوي دا پنکې مې ډېر قیمتي غسته ولایت نه راوړل دي چاوي دا فریزر دا بسنګ بچ کوم چاوي دا فلانه شي چاوي دا فلانه شي په سامان جمع کولو کې ته چې شي بچ کو او یو داسې مونږ نه غریب سره چې هغه سره هیڅ شي نو بس هغه صادر راوځي ته کړی پوګه کو وی بادشاہي وی غریبه خالص بادشاہي نه په مذهب پوښتنه مې ټول خلک دغه په کار اخلي نو خلکو سامان راغونډو سیلاب ولو درته سیلاب نه وته او کنه غریبه نن دې په قدر پوښوم خالص بادشاہي وي نو کله غریبه کې خیر وي کله بادشاہي کې خیر وي کله چې یو ملک باندې بارانه انویډر اٹیک وکي نه چا سره سني ناغه ته هجرت کول ډیر اسانه صحیح شو او چې څوک وزیر اکبر خان کی ډیر زور خلی څوک کوم ځای کندهار کې خدل ده اچھا اچھا زلزلہ ما یې دا غو ځکه کورانی ولې دا زلزلہ واسطه یې ګرځي په لار یې کاته لارې زونه پر دې واجب کړو اما ول ما تذكر نه راځي ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق تاکک مو ورکړو بني اسرائيل ته شایسته ځای ورزقناهم من الطيبات ورکړو موږ دوی ته من الطيبات پاکیزه شیونه فمختل خستسنا طيبات معنا شایسته مزیدار شیونه فمختلفوا د اختلاف نو ک یو بل سره حتا مگر بعد داله حتا معنا مگر بعد داله جاءهم العلم چراغ دوی تعلم یعنی الله تعالی وجه دوی یو بل سره اختلاف په ناپوهای باندې نو په ضد باندې په مفاد باندې په عناد باندې په ضد باندې په مفاد باندې په عناد باندې د جهالت په بنیاد نه د ناپوهۍ په بنیاد اختلاف هغه تبهکن نه دی د ناپوهۍ په بنیاد باندې اختلاف هغه تبهکن نه دی د مفاد او د عناد په اساس باندې اختلاف د توحید ده دا څه ده دا تباہی ده صحیح دی وجہ سادی وجہ آکس کہ ندانت و ندانت کہ ندانت آکس کے ندانت و ندانت کہ ندانت در جال مرکب ابد الدار بماند او آکس چی نپوئی گی خوب دیم نپوئی گی جدا نپوئی گی زدی دے سشده زدی دے عنادی دے نو در جهل مرکب ابد الدهر بماند هغه فاتح او په جهل مرکب پروتي ځکه د پوي کوشش نه کوي د پوي کوشش وباله کوي چې دا اساس ته وي نه پوهیږم نو داغه داوا دا چې ټول خلکو نه پوهیږم نو به چې دا وګ نيسي هیڅ ته فرض نه صحیح اصل دا سادي په واسه شي یا دا سادي څه کمالي سره ها او واکس کې نه دانت مکه شعر باندې خرابې د سادي بابا روح ته تکلیف ملاويږي هغه ډېر مهنت کړی په شعر ویلو چې واکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خرې خیش به منزل برساند او وایي چې یو سړی نه پوهېږي خو په دې پوه شي چې نه پوهېږم بس دا نه پوهېږي ان حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم دا د سړي پوهه ده چې په کوم شی نه پوهېږي او دا اقرار وکړي چې نه پوهېږم دا د پوهه ده صحیح او چې نه په پوهیږي دی وایي چې زه پوهېږم دا د جهالت دی خبر ده کنه
بالکل دا خو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایل وکلما ازددت علما ازددت جهلا سمره چې زما علم او پوهه سیوا کیږي دومره زما جهل خپل جهالت باندې واقع کیږي چې او زه تر اوسه په دې خبره نه پوه سوره جاهل بل بیان نه معلومات او ما تر اوسه دا خبره نه معلوم سمره نه پوهه سره صحیح یو ور په منبر باندې ولاړو بیان وکړو نو چاته نه تاسو کوم مخالفین او سیاسي څه شو سیاسی مخالفین سیاسی مخالف با د پبلک وړاندې تنه داس تاسو کې ځا پکې انوال څه کاغه مقصد دي چې خلکو نظر کې یې نه وی غوښتو نو د دې له طرف ډېر پوهه سره نو د یو مسلې تاسو ته وکړو او دا چې کمپلیکیټډ مسله و چې هغه لپاره کنسلټیشن پکاري حضرت علی رضی الله تعالی ورته لا اعلم نه پوهیږم صحیح او هغه سیاسی مخالف نو ورته بمسعدت هذا المقام الاجل چې نه پوهیږي د دومره عظیم تر مقام ته څنګه خطلې منبر خو ډېر لوی مقام دی د دومره لوی مقام ته څنګه خطلې چې نه پوهیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی وسعدت بقدر علمي دې ذاته چې خطلې د خپل پوهه په اساس خطلې چې څومره زما پوهه ده ولو سعدت بقدر الجهل بلغت اوج السماء کله د جهالت په بنیاد باندې برخه اوس به 10 تر رسیدلې یا رسم پوهه سره وکړه ساقل من سره صحیح حضرت علی ډېر پوهه سره فمختلفو د اختلاف نو کو حتا جاءهم العلم مگر بعد داغه چې ورته په نصیب شو نو څه په ورته نصیب شو نو بیا یو سره داول لري چې ماري خپل ډلې حضرت په خپل ډلې دا پلان کې اوس دا ولې پیدا کیږي ځکه چې هغه سړی چې سپوې قومي صحیح اوس دغه پوهه شیطان ایکسپلویټ کوي په بل انداز باندې چې دا دغه یو پس روانه نو دومره پوهه خو ته مې یا دغه نه زیات پوهه نو ته هغه پسې ولې روانه صحیح نو هغه اجتماعي مقصد ته نه خطا کې انفرادي پسې ولګي صحیح چې دا دغه لیډر پسې روانه ټیک ته دغه پوهه په زمانہ کمه او زما پوهه نه زیاته ده خدای پسې زوم روان دی او پوهه سره سیف الله خان روان دی او پوهه سره حاجی غنی او نثار احمد روان دی او پوهه سره شیر شام روان دی او پوهه سره اوس دغه سره اگر چې نسبتا زمونه کم پوهه ده خو چې دا زمون پوهه هغه سپورټ کوي نو مقصد ته ورسو سبو یو اجتماعي مقصد ته ورسو اجدار یو سره وای چې نه زول هغه پس روان شم ا زمانہ کم پوهه زیات پوهه انزل الله خپل ډاله نو معنا دا چې یو سره په انفرادي شوق کې ولګیدا تاسو کې ولګیدا په انفرادي سوچ کې اجتماعي سوچ ختم شو خبره ده کړه او انفرادي سوچ سره کامیابی نه راځي صحیح کامیابی سره راځي اجتماعیت سره نو اوس د پوهه باوجود سره اختلاف ولې کوي د دوه وجو یو د معنا او ټیک ده وای او مفاد یو عناد یو مفاد او بیا مفاد دوه قسمه یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب یو مفاد وی د مال یو مفاد وی د منصب حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء المال والشرف لدينه كما قال عليه الصلاة والسلام دوا وجي ليوغان دوا وجي ليوان دا د میج او د لیمب تاسو میج وای د میج او د لیمب او د ګوټ د اغه د رمې د پاره تاسو رموای د اغه د رمې د پاره دوا وجي ليوغان دومره خطرناک نه دي لکه د مسلمان د دین د پاره چې حب مال او حب جاه څومره خطرناک دي دا د دوه وجو لوګانو زیات خطرناک دي صحیح یعنی وجي لوګان اخو بچلو بیا د درې مان لیم وګورې بس یې نه ایسه نور په د درې وخاله خېټه ډکه شو بس بیا څه کوي مول له لیم تاسو مول له لیم سره دښمنی خو نشته د پلاري ولا وجلې حبه مړ کوي صحیح بس هغه یو لیم وخاله او خېټه ډکه شو ها تا به چرته نه ویل چې له وبه ورته شپه کې ځان وب سبا خرم نه بس خو ځینو خو په وباسي خو پیغمبر اسلام فرمایي چې دا د مال او د جهاد حب چې پیدا شي دا حرص چې پیدا شي نه دا د دې خو تر صاحب نشته
کشته سٹاپ د دې چرته سٹاپ نشته چې سٹاپ نشته نو الا به پریږدي مسلمان چې دین ولا ختم کی ایمان ولا ختم کی بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان هي الحالقه دا د مال او د جاه دا محبت دی دا د ریزر په شان د سړي دین شو کوي څه کوي د شړې په شان د سړي دین شو کوي الله تعالی دې بچو ساتي موږ دا نه چې مال نه مګ خدای بچو ساتي مال د خدای راکي اس خود دی راکي خدای دی راکي هرڅ نه پیدا کوي دا څه وایا خدای دې زموږ سره کې د هغه محبت نه کوي یعنی مال خشه دی ها مال خشه محبت نه کوي شه محبت نسبی نه کوي ها بابا عبدالرحمن فرمایي ها وې د دل پر صدقې لره غواړم وې د دل پر صدقې لره غواړم حسنه چې په دنیا پسې ظهیریم وې زدا مال دې پر غواړم چې په خیشته خلکو باندې وخورم زما خپل دنیا ته رس محبت نشته د دلبر صدقې لره غواړم حسنه چې په دنیا پسې ظهیریم صحیح شو بابا عبدالرحمن به پوه سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نعم مال صالح لرجل صالح یو حلال مال خیسته مال د صالح سړي لپاره ډیر خوشی ده ها حلال مال د صالح سړي لپاره ډیر خوشی ده نو که سړی صالح وي مال حرام نو ډیر خطرناک شی ده صحیح که سړی صالح وي او مال حرام وي ډیر خطرناک شی ده اکمال حلال وي خو سړی صالح نه بیا خطرناک شی ده نه دا دواړه جاین ټوګیدر او کمباین ټوګیدر مراد دي چې سړی صالح وي او مال حلال وي چې سړی صالح وي او مال حلال وي نو د پیسې دا بیا په شیطانی لار نه لګي دا بیا په الهي لار لګي دا بیا کوم ځای لګي فمختلفو د اختلاف نو کو حتا جاءهم العلم مگر بعد داغینا چې دوی ته پوراله ان ربک او دی خو ګورا په سره د خپل نارواو د پرم دلیل پیدا کول شي صحیح شو دیو جن خو د نیمګړې مولا چی د ډېر لوی خطرناک دي لپاره نیمګړې مولا چی یا خو بالکل سوره می پکار دي چې هغه دا داونه چې زه پوهیږم نو چې ورته داونه چې نه پوهیږم انو بیا وسته خو د علماء نه تاسو کې صحیح خو یو سړی چې د مولا شوم نه پوهیږم نه اته سټک پکړی او داوی دای زه پوهیږم هغه د ځان د پاره نور خلکو لپاره خطرناک دي دا نور خلکو ایمان سره عملو دی کوي دا سخت دی چې دا ډېر لوی عذاب دی الله اکبر دا ډېر لوی عذاب دی او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په علامو کې او علامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ويقبض العلم يتقارب الزمان يتقارب الزمان زمانه عبارت د دنیا نه دنیا به یو بل ترانځ دي شي دنیا به یو بل ترانځ دي شي یعنی ګلوبل ویلیج به جوړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوې چې دینه به ګلوبل ویلیج جوړ شي خلک به یو بل ته دومره رانځ دي شي صحیح په خوا د امریکای دراتو تصور وځي څو پورې جهاز نو شپ نو بیا شپ جوړ سره میاشتې برګي د امریکای تر رسیدو باندې کولمبس ورمو د پسرا سره اده کولمبس نمخ کې زمونږ عرب مسلمانان څومره موده بعد راغلي صحیح شو کولمبس نمخ کې امریکای څوک راغلي عربان عرب مسلمانان راغلي اول مسلمان راغلي دا کولمبس هم وایي چې ما ځکه کله خپل لیکلي دي چې زه کله راتلم نو ما په لار باندې داسې هیل ټاپ سو قتل چې باندې مسلمانانو عبادت خانه جوړي څه جوړي مسجدونه جوړو د مسلمانانو نو بهر ته دې ای هاو خو سوره موده کې براسه میاشتې بلګي دي بیا جهاز جوړ شو اوس صحیح شو اوس کو جهاز پر اوس انټرنیټ ته بس په یو منټ کې چې ټاک ورکې افغانستان کې ناشته صحیح نو ګلوبل ویلیج پیغمبر علیہ السلام فرمایي يتقارب الزمان دنیا به یو بل سره نږدې شي سیف الله خان غواړي اوس قندار کې چې خبره کوم نو بس ما بل او داس میته دا کړي به خبره فیصله کړي صحیح شو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ويقبض العلم ويقبض العلم علم بقبض کړي شي ډرابي کې الله تعالی علم به الله تعالی واپس واخلي او به فرمایل وتکثر الفتن فتنه ډېر زیات شي وتکثر الفتن فتنه ډېر زیات شي او به فرمایل
چې ويكثر الحرج والمرج، حرج او مرج به ډیر زیات شي. صحابه تاسو کوي حرج مرج څه شي چې دا پیغمبر علیه السلام یو القتل والمقاتله بلډ شیډ برواني دنیا کې. نو بس دا څلور واړه خو بالکل داسې لکه يتقارب الزمان، دنیا ګلوبل ویل ده. ويقبض العلم، علم چرته ده. وتكثر الفتن، فتنه خو بس خپې پورته کېنو بس فتنه ده دغه نه ده. ويكثر الحرج، قتل مقاتله بلډ شیډ. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خلک به قتل مقاتله کې اخته، یو سړی به مړول کوي بل به مړیږي. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. چې دا کوم سړی مړ کوي دته مفتنی ما دا سړی ولې مړ کا دبم مطمئن نه په خبره چې ما سړی مړ کا ولې مړ کا او چې کوم مړ شاده لري په به د خپل ګناه پته نه چې زما ګناه سره اخر ولې مړ شم. نه دا خو اکسیډنټل ده، اکسیډنټل پرې نه انټنشنلی چې کوم قتال روان دي او چې روان دي په ټول دنیا کې. دا قاتل چې بم اخلاص کا خلک مړ کړ او هم په دې مطمئن نه چې ما دا انوسن خلک ولې مړ او هغه انوسن چې مړ شو هغه هم پته نه چې بای مونږ ولې مړ کړو. نو دا د قیامت علامه ده او صادق مصدوق رښتونی پیغمبر ویل دا. اوس کومه ډیر غواړي دا کنټرول کیږي نه، ځکه پیغمبر خو دروغجن نه ثابت ولې پیغمبر دروغ وای نو بس هغه ویل دا بکیږي نو it will happen certainly and that's going on. صحیح. اگر چې موږ پرې مکلف یو چې دا شی کنټرول کو او کنټرول کیږي نه چې قیامت ته نږدې دا شی وځي چې قیامت ته سورن نږدې نو دا شی به ځاتیږي نه. صحیح. نو اوس دا اختلاف چې هر یو سړی هغه دا دعوه لري چې زه پوهم لہذا زما دی یو حزب وي، خلک دې ما پسې رواني، خلک دې ما ته غوږ نیسي، خلک دې ما ته غوږ نیسي. اوس الله تعالی فرمایي چې هر یو بدا دا وای چې په حق باندې زین، هر یو بدا دا وای چې په حق باندې زین. دوه مولانه یو بل سره مناظره وه په یو مسله باندې. صحیح. یو خلک راجمو دي یو ګروپ مو ادبل ګروپ مو نو چې یو بلونه مضبوط دلیل وي صحیح او بل خاموش شو نو د مرګ ګروپ تاړي وای بیا چې هغه دلیل شروع کو دا هغه دلیل بلګ مضبوطی دو ادم ولا بل خاموش دو نو دا مرګ ګروپ صحیح. نو دا یو مولا په لري عقل مندو دته مولوی شه تر پاسته ته خبره کوم دنه نو دنه لاړه ته وی اصل زما چې کوم موقف ته دې مسله کې او ستا چې کوم موقف ته دواړو ته دا پته ده چې په دې کې څومره حق هدا پورې ته په حق څومره هدا پورې زه په حق دله بازای نیولې دله بازای تر څه د ستا خبره حق ده، تر څه د زما خبره حق ده، تر څه د ته په غلطه، تر څه ده زه په غلطه. خو بالفرض زاړو کامیابم شم په دې بحث کې د دلیل بنیاد باندې ته ما سره دا خبره معنی زما ده هغه خدای مې وایي کړه سمه ومنله که شکست خورم بیا هم نه منم. صحیح. نو دا ورته د عیني د کزمام کیفیت دی چې زه هم نه منم در سره. البته دې خلکو له ډرامه جوړه کړې ده. صحیح. کله پتا تاج تکي کله ما تاج تکي نو څه دی خیال دی دا خبره بس کوونه هغه ورته خدای دې له دې خیر بکې له صفه عذاب اوري غلیو مې سبو دې خلکو تبار دې بل دې خلکو ته چې ځای کور ورته موږ خپل کې تراو ان ربک تاکی سرستا یقضی بینهم فیصله بکی مزد دوی کی یوم القیامت پروز د قیامت فیما کانو فی اختلفون پاشے کے چودوی جاگے کے اختلاف کو تسلسل سرا فین کنت فی شکن کچرتو مخاطب پشک کے مما دعا کتاب انزلنا چناظر کرے منگا الیک تاتو پیغمبر فسأل اللذین نسوالو کدعا کسانونا یقرؤون الكتابا چی غیلست کتاب من قبل کا مخکدتانا یعنی آغا یہود و نصارا چې پتاي ایمان راوړل دي اغه نه تاسو کا مخاطب ته وای مخاطب معنا پیغمبر ته نه یعنی ما وتا ته وای یا منکرین ته وای چې دا پیغمبر ته ما کوم کتاب نازل کړی دی یا دې پرې دی دغه منی ورشه دا يهودو کې چې کوم سړي اسلام راوړل دي دا عیسایانو کې چې کوم سړي اسلام دین ته تاسو کوي. لقد جاءك الحق تاکید فرا تا تراغل حق من ربک د جانب دربستانا فلا تکونن من الممترین پس مکے گت من الممترین د شک انکنا ولا تکونن
امکه گتو من الذین دعا کسانونا کذبوا بآیات الله چې غي تکذیب کړي د آیاتونو د الله فتكون من الخاسرین کنشیبت د زیان او تاوان کوونکو نه ان الذین تاکي سرا کسان اوس پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي چې څه خلک داسې دي چې د غي متعلق الریډي مای ډیګری ورکړي چې د جهنم ته ځي دی وسته نو چې ما ډیګری ورکړی چې ما جهنم ته ځي دا غي د ایمان متعلق ته کنسنګ بالکل ولر ده ایمان راړي نه د خدای فیصله درو کې دی شي نه د خدای په فیصله باندې څوک اپیل کول شي نه په اعتراض کول شي نه درو کول شي بس چې خدای یو فیصله وکړه نو بس بلیټ وکوا صحیح او چیلنج کول شي چیلنج کې کومه اعلی چې د خدای نه سپیریئر کور چرته بل وي نو ستې چرته بل سپور چرته الله تعالی بس ما څه فیصله کړی دا نو بي سټیسفاید وي ان دا د خدای مهرباني زموږ متعلق د ایمان فیصله کړی دا الحمدلله ان الذين تاكسرا کسان حقت عليهم چې ثابت شوی دا غوی باندې کلمه درپستا یعنی فیصله درپستا لا يؤمنون غي ایمان نراړي ولو جاءتهم اگر کراشد تکل آیت هر معجزه حتا يروا العذاب الالم دی به ایمان نراړي ترغه پور چې دردناک عذاب سره مخامشي غویني فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ایمانها پسولنو یو کلی یعنی اهل د کلی چې ایمان راوړی وي ان نفور کړی وي دیتا ایمان داغه الا قوم یونس مگر قوم یونس الله تعالی فرمایي چې ته سابقه تاریخ وګوره چې د عذاب وخت ټولو خلقو د ایمان چغې والے څکله د خدای فیصله رااله چې دا قوم مستبا قوم ناغه به ټولو سوي ټولو چغې والے چې ایمان راړو الله تعالی فرمایي اخو بیا ټایم نه د قبول لپاره چې خدای یو ځل فیصله ووري بس دیٹ از ډن الله تعالی وای ها یو ایکسپشنل کیس دی په تاریخ کې یو ایکسپشنل کیس دی یو استثنایی صورت دی هغه د قوم یونس دی دسره د قوم یونس چې الله تعالی د عذاب فیصله وکړه بیا واپس کړه الله تعالی د عذاب فیصله وکړه بیا واپس کړه ځکه فیصله د عذاب د الله دا غلط ولیکه فیصله د عذاب د الله سابقه امتونو لپاره د نور شرایط سره سره یو شرط په پکې داو یو شرط په پکې داو چې پیغمبر ته الله تعالی د وتو حکم کو د وتو وخت به ورته کو چې د علاقه باندې عذاب راولم په فلانی وخت په فلانی ټایم تدا شهر پرېږده تدا شهر اوس پیغمبر علیہ السلام 14 کال مسلسل مکه معظمه کې سوره په تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه خو به یو قابل خو هجرت کول حبشه ته ولېګل دوه واره ویلېګل کنه صحیح دغه رنګ مدینه منورې ته کله نه صحابه شروع کړل چې زئی خپل وباسه انتنګا ډیر ظالمان خلک دي خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل نه وته ځکه پیغمبر الوږي چې خدای ورته ټایم وخی چې ته 15 منټه د پاسه په 12 بجې په پلانش په باندې وځي نه دا حدیث په 15 منټه مخکې وځي او څو بجې وځي هغه ټایم فکس ټایم باندې کوم الله تعالی کو دغه صحیح شو نو بس ورپسې به عذاب راځي هغه قوم باندې د یونس علیہ السلام په باب کې بس صرف یو مسله وشو چې یونس علیہ السلام ته الله تعالی وی چې ان فی جنف د خلکو ته ډیر ټارچر دی د خلکو ډیر ټارچر دا د عراق په خبرو کې یو د شعر ذکر کیږي نه موصل عراق کې بار بار په خبرو کې راځي د سیټي اف موصل مشهور ډیر غټ ښار دی او دغه تکوه منطقه چې ده لکه کاونټي ای کاونټي ته وای نینوا صحیح ورته نینوا کاونټي موصل لوی ښار دی د کیپټل دی نینوا یونس علیہ السلام د نینوا کاونټي وخه د کوم ځای د نینوا کاونټي ته قبر دی یو لوی مسجد دی ورسره جامع مسجد سیدنا یونس وی ورته مسجد سیدنا یونس علیہ السلام دغه لیوانه چې وته یو کارو چې دا څومره لوی خلک دغه په دې ځمکه باندې پراته په عراق کې که صحابي دي که ولی دي که پیغمبر دي دوه سره لوی مسجد جوړ کړل په تل کې څه کو سړی ها نو یو لوی ورسره مسجد جوړ کړل او ورسره تقریبا په هر مسجد کې گویا مدرسه جوړ کړل د ماشومانو لپاره ماشومانو د قرآن مدرسه نه د هر مدرسې نوم دی مدرسه الصدام لقراء القرآن ومجوده د مدرسې بل نوم نشته بس ټول په زرګونو مسجدونه په زرګونو مدرسې دي د ټولو مدرسو نوم دی مدرسه الصدام د څه عجیبه باندې شی
بس دا څه عجیبه غوړي د ډیکټیټرانو مزاج داسې دي ډیکټیټرانو مزاج دی چې دې صرف یعنی پرسنل پروجیکشن کوي کنه څه کوي پرسنل پروجیکشن کوي هر یو ډیکټیټر کې پرسنل پروجیکشن کوي فکر خو نه کنه ها هغه دغه شی کنه پرسنل پروجیکشن دا کنه ټولو نو څه کوم ډیکټیټر وي نو ډیکټیټر خو یعنی یو طرف ته سخت گیر وي بل طرف ته پرسنل پروجیکشن اغسطي صحیح او بل طرف ته رنګونه هم دي څه کې ورته پته ده چې زماره د شی ریاکشن دی کنه چې دا کوم ډیکټیټر شي کنه ها او خود خواهش کنه خود خواهش نه دا اصل کتاب لیکل دی قرآن شریف نه دی ایت ویل کتاب الاخضر گرین بک لیوان ته ویل ها هو دا خو ټول خلک یعنی چې مسله چې لوی منصب ورته ملاوي شي ها نو په بل فیلډ کې خو سم مهارت نه په ډاکټر هغه کتاب نه لیکل لکه چې ډاکټر دی نه په انجینرۍ لیکل چې انجینر هم نه دی نو وایي زرا شه په مذهب کې شروع شه دا ټول خلکو دغه بیماری ده یو ورځی چې دوی خپل انجینری وایي او کنه نه یو د ځوان څه څه وایي د دې سن څه راوسته دی یو لار څه ځای مولي چې دوی پېښور کې زموږ مطلب بل اصله کې د دین داسې چې د هیڅ څوک نگران نشته څوک کسټوډین نشته صحیح اوس کې بل فرض زو هم چې الکه دا تصور خو خدای لپاره کته پټ کې نه پويږي ځان د عالم جو کړ دی او داوی لري فلان فلان صحیح نه ته بیا یو زبردست اتور ټولو خلکو سره مولا ځان د دین ته قدار غني صحیح شو مولا غریب وایي زده نه ته قدار خدای د جهنم ته بوزره صحیح یعنی ګور دا شیطان خلکو راځین کې چولې چې بس خدا پروپاګاندا کوي چې مولایان ځان د دین اجاره دار غني مولا ته وای ځان مسلمان ښکاری نو ورته مسلمانان ګور یې خبره څنګه ټیسټ کوي حالانکه مولا ستاسو مسلمانانه اعتراض نه کړي مولا ستاسو په علمیت اعتراض کوي نو ال تخلق به دا ډیفرنشیټ کوي نه چې دی مولا زما په اسلام اعتراض وکړي زما په علمیت اعتراض کړي یعنی هغه اعتراض کوي ستاسو په علمیت چې نه ته عالم نه بیا علمي خبره مکوه بیا د عالم درځه صحیح نو ته شیطان غل دین کوي چې د مولا خلاف دا پروپاګاندا کوي به ځان د اسلام ته قدار غني ته وای دا اسلام د در پلار دې موږ سره ستاندرد نشته وګوره شیطان ډېر خبيث شي ده الله دې موږ شیطان د لغوشونو نه پامان شي ان یونس علیه السلام هغه ته الله تعالی وې چې دای باندې به عذاب راځي لا تر اوسه هغه ته ویل نو چې کم ټایم په عذاب راځي او تب کم ټایم وځي صحیح فاخو فډپ شو د قوم سره هغه دغه ته انتظار نه بس راځه په یو باسه چې عذاب راځي نو رخصه غړي تور بلا ورپسې د ټایم نه مخ کې وته او څون چې کنډیشن فولفل نشو نو الله تعالی عذاب ورک الله تعالی عذاب واپس واغست الله تعالی عذاب واپس وا دی خو دی وته دی خو مې تیر کړ دی خو دی وته د څه شي تیر کړ د ماهی تیر کړ کوم ماهی ها نه دا څه ورته غټ شي نه شارک نه شارک حلاکت دی ویل ها بالینا تا درځوي عربي بالینا نه بالینا ته پته نشه نه پته نشه څه ورته ویل شوی صحیح په دې ویل کې دی یو الازرق وي ورته بلو دی دا ها بلو کلر نو زیړ دی بیا تاسو زیړ څه وایي دا باندې یو باندې نه یو نه کېږي قسمه دي او څه یو بلاک نو وایټ وي دا هغه خلو چې دا هغه خلو هغه یعنی په سکوير کې چې واخلې نو 40 فیټ دا هغه د حلق څه ده دا 40 فیټ ده پوره لوی کمره ده 40 فیټ سکوير دی مایاګه نورو خورلې انا مایاګه خورل اورې نو واړو څه په دې وخت زوی راځي او څنګه راوځي هغه په پټه ده څه شي زوی راځي ویل چې هغه ما سره پټه او ور دا تا وردا زوی کېږي هغه ته زوی نه څه نه وایي هغه دې پلان کوي وایي زوی ته یې نسل اسلام څه دې معلومه ده او ته یې ما څنګه معلومه ده زه تک شته کې تر خاطر شي ما ایته
ابا د پښې مې ته وایي هغه د پښې چې دا لاندې پروت دی نو د خله چې دا حلق دا تقریبا 40 فیټ سکوير دی نو پوره یو کمره ده او قران کریم ملته فلتقمه الحوت څه وي د ماهی لقمه د ماهی لقمه او لقمه هغه ته چې خله کې پرته صحیح لہذا د یونس علیه السلام مې خېټه کې نو په دې ته په حلق کې پروت صحیح اجوندے پروت منځ کو عبادت نه کول الله الله کول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اب پورا سرویس پیرو دې بګی دې کې چلے دې رکړه دې تبلیغ ته تر پورا چلے بګی دې رکړه سرویس او په یو سرویس ته مرضوانه دې ماهی دې غاړه تراغه بس هغه هم تنگ شوی هم تنگ شو نو کیک په سایډ باندې کیک الله تعالی فرمای چې انبتنا علیه شجره من یقطین ما ته دی یقطین بوټه راځرون یقطین بوټه د کدونه خو بس زلدار بوټه زلدار بوټه د زیل دي ته چې په لازمه کې خوريږي دا حشری ورنشي صحیح نه ته حشرات ترازی نو بس دا غیر لاندې کې د خپلوي خپل د ماهی په خېټه کې دا سوچ لکه نوې پیدا بچي نو داسې نه د شو کوم ماشه په کې ناستنو خوسم وایرس ورته لګیدا څور ته لګیدا وایرس ورته لګیدا صحیح هغه بالکل ښه کنډکټر د وایرس لپاره صحیح انا بس دې التا او الله تعالی یو غزال غزال څه دوی اهو حسین یو حسین مکلف کړه هغه بسار او ما خمر ادلا ای ورته پي ورکول شو دی ورته ورکول څنګه دا خو بل شي نه دی ورکوټه مازون څه وایي شو نه برجنی جب اوس د قوم هاضمه اجستر سیستم دمره کمزور شو چې بغیر شودینه بل شي او د اهودا دغه چې وی شودي دا زود هضم هم دی پاورفل هم دی همیشه چې کوم شی پاورفل یا زود هضم نه دا ګوره واجب شي چې کوم شی پاورفل هغه زود هضم نه د دې غزال دا شودي داتې دي چې دا زود هضم هم دی انتهایی پاورفل دی او پاور خو دې نه معلومیږي ته غزال ته نه ګورې چې کوم غړدان وي کوم ټوپ چې وي لکه د الکتریک روانه نو دا ډېر پاور دی کنه یعنی دا دومره لوی دم چې وي دا سره وځي وي د پاور د وځي وي د دې وجه دې غوښم دې راخست تا خو راځي کله اشتري نه په یو ملاز ورکا او مشته دا په حق کړه زه چې لرسو اوه ورونه ولګې ته دا وکړه دا زموږ د درس مړ شو یا یې اشکار نه کیږي ها نو یونس علیه السلام اخو لاړ نو په یو کشته کې سور شو څه کې سور شو په کشته کې سور شو نو چې کشته کې سور شو انا کشته درنه وا اوورلوډ شو څه شو اوورلوډ شو او د مینت کړه هغه ته آی ورته موږ سره بس کیپاسټی نو نور زیات نشو لري دغه میکسیمم دغه دی صحیح دوته یې رب ورته زمړي ما خابو دي سره نه غیر چې سره مړي د خیر به اوورلوډینګ وکړو نو چې اوورلوډینګ وکړو نغه کیشته نو خلکو ټول ته سړی یو کومړی چې تب پته نه کوم ځای رااله کیشته زموږ باندې به نو چا به کوي دا مولې چې به ته ورته کیشته نه دا مولې څه وسو کوي کیشته نه نو یو په هان سره وغوي نه یعنی دا کیشته یوازې د مولوی صاحب د لوډ د وجه نه د اورلوډ شي دا زمون د اجتماعي وزن د وجه اورلوډ شي یوا دویم به دا مولوی صاحب چې کړه دې کیشته ته موږ راکې جوړ موږ ابجیکشن نه کړی پورا ډېر ټیکنیکل سره موږ اعتراض نه کړی نو چې اعتراض مونږ نه کړی لہذا اوس موږ هیڅ حق نه لرو چې د متعلق موږ ججمنټ ورکوي دی وګورئ دا کوم فساد دی دا زموږ د اجتماعي وزن د وجه راغلی دی البته اوس دا وزن کمول غواړي نو دې لپاره وډرا کړو دې لپاره څه کو لاټري وکاو نو په لاټري کې چې چام نوم راووته نو او ورغو لاټري کې نو نوم راووته لاټري کې نو صلی الله علیه وسلم نوم راووته نو ورغو چې دغه خلاص کې یې دلته ورخلاص کار ته ورته ویلو لاړو هغه تیر فلتقمه الحوت الله تعالی فرمای بس حوت ورته ولاړو لقمه کم صحیح او الله تعالی فرمای چې لولا ان تداركوا نعمت من ربه للبث في بطنه الى يوم يبعثون کله خدای مهرباني ور باندې وشوي دی به دغه رنګ دی ماهی په دې حال کې پروت قیامت پورې
صحیح وظنون اذ ذهب مغاضبا الله تعالی وی ماهی والا مرګره یاد کا سو کیا تھا ماهی والا مرګره ظنون وی ظنون معنا ماهی وظنون اذ ذهب مغاضبا ظنون یاد کا ظنون سو کے یونس ماهی والا مرګره چې ظنون یاد کا ماهی والا مرګره اذ ذهب مغاضبا چې کله دې په خلق غصه او خلق دته غصه یعنی دا چې واده دې غصه هغه ورته غصه مولا ته چې راغله بس موږ مصیبت اخته کړیو کله وای دا کار ناروا دی کله وای کار ناروا دی هیڅ شي ته په باندې روان نشته مصیبت دې وکړې چې موږ پرې خپل میوزیک ته څه کار باندې اخته نه غي دته غصه و دې هغه ته غصه ونه دوه ته وطن پرې خود فظن ان لن نقدر عليه الله تعالی وی د خیال دا چې موږ به د باندې سختی را نه ورو خو چونکې دې قبل از وخت وته موږ ته ټایم ته انتظار وکړو صحیح نو وایو کړو خو فنا دا فی الظلمات ته چې والے فقیرو کې دنه الله اله الا انت سبحانك چې نشته معبود مگر یو ته پاکی د تعالی انی کنت من الظالمین ما واقعي دا زیاته کړل چې ټایم نه مخکې راوته سمو کړ ټایم نه فاستجبنا له الله تعالی مونږه زاری قبول کړل فاستجبنا له فنجيناه من الغم او مونږه د مصیبت نو ول نجات ورکړو وکذالک ننجي المؤمنین چې چا په خاص کې لکه د یونس په شان دغه نجات ورکړو یعنی دې غریب عقیده کې سفر نو نه په عمل کې سفر کو بس صرف یو شی چې دغه بیفور ټایم ته پروسیډ شو صحیح شو نو امکرا چې دا ټایم چې د بنیادی شی دی هر شی لپاره ټایم معلوم ون ان ټایم څنګه وای one stick in time can save you 9 یو گزار چې په ټایم ورکه دا بتا بچی د نه گزارونه نه ټایم به معلومه چې د گزار کوم وخت ورکول پکار دي صحیح نو که ټایم درځه ضایع شو نو بیا کې ته واده کړی صحیح څه دا صحیح ده کنه او کنه بیا باندې دا نه واره وته وکړي نو خبره ده چې کله ټایم وي بس دا سړی عقل مند دي چې سوره کلیور دی چې هغه ټایم معلوم کی او ټایم سره چې بس اوسک نو one stick in time will save you 9 دا نه گزارونه باندې بچ کی که یو گزار دې پټایم ورک صحیح نو مثلا دې لپاره هغه کوئک ثینکینګ ډیر ضروري دی څه شي کوئک ثینکینګ او یو سره کو سلو ثینکینګ وي هغه به مصیبت باندې اخته شي هغه بیا دوره ورستو وای oh now I came to know that 2 + 2 makes 4 oh مرګري اوسې څه فائدہ now you are too late no bus in time no before time no after time before time دا ته مطلب ته ویلو کنه مونږ وطن کې دا بټای معنا دا تماکو نه ورجینیا ټوبیکو دا سیګریټ کې جوړیږي نه دا په فرنس کې په هوټل د ټول خلکو ځل خپل فرنس یو سمال فیکټری دا یو سړي یو سمال فیکټری نو دا پاره کې په خی په اور باندې او بیا په کمپنیو باندې خرڅای سیګریټ لپاره دا زمونږ د علاقې کې اشکراف دی دغه دی نو اوس دغه د بوټو نه دا پانه چې را ماتای نو که ساره را ماتای نو خو تازه یې کنه سړي تازه ناغه مې دکی ماتیږي صحیح نو دروازه نه جون جولای وي مې یو جون غوړ ډېر ګرمي نو چې دروازه د نور په تیر شي صحیح نو د مازیګر نه بعد چې را ماته نو بیا د امر وشي نه ماتیږي نه بیا پښمردای کنه نبی ماتیږي سالم راځي نه عموما د مازیګر نه بعد د بټو مالک کی وی نغدان سره دا واړه لکان ټینیجرز دا کار ټول ټینیجرز کوي نو دا ټینیجرز ځان سره واخلي او زی مزدوري لپاره کنه نو زمونږ یو عزیز دی نو دا غریب دا ماینس دا انا کی دي نو دا ماینس ادور غټه جوړي صحیح نه دا ماینس چې نه ته خوشیر لږ شی ورته دې اړې دې ورته لري ښکاری ناغه چې هغه سره روانو صحیح نه دا نور چې پروي دغه وخت خدا سي کیفیت ډېر یې بيد لیدو او به هغه ډېر نو هغه ته بناله انا هغه بناله ما شو ما ډېر لا جانو هغه ورته کاکا ټوک نه لکه دا تینیجر ونه شیطان نه کنه قبل الوقت دی وی خدا دا کندلې شروع کړي مې کو تا د دوله ضرور نو ویلي مقصد مو دا پیتیار نو بیفور ټایم کو چې ټوپ کې نو چرته وپریوځي نه لای کې وپریوځي
هذا شو ولو كان قاعد هذا بيجي ترى فلولا كانت نو سال ته یونس علیہ الصلوۃ والسلام د مہی خلی تل او دلته قومه اخی ویرا د خدای د قهر یره پکاره هغه سړی شو نیک سړی هغه وی هغه سړی نیک سړی او زمونږ د وجه هغه وطن پر خدا د خدای قهر برابر راځي راځي چې ایمان راډو خبره نه غي ځان له کلمې شروع کړي لا اله الا الله لا اله الا الله یونس رسول الله لا اله الا الله صحیح وصلت الله تعالی هغه عذاب د اغینه وډراک عذاب کنا واپس کړ الله تعالی فرمایي دا ایکسپټل کیس ته ادروایز راتون کې عذاب د چره واپس کوم نه فلولا قريه كانت فلولا كانت قريه پس ولی احل دکلو دشارو ایمان رانڑو فنفغها ایمانوا چه نفر سوئے دیتا ایمان لدے قبل دا عذابنا الا قوم یونس سوائد قوم دی یونس لما آمنو چکل دوی ایمان راڑو کشفنا غنم غذاب الخزی نمونگ لرک دوینات رسوائی والا عذاب جوند دنیا کے ومتانا مجوندی مپری خود دوی الہین تر مقرر وقت پورے ولو شاء ربکا وصل اللہ تعالیٰ پیغمبر تو وہی چی دا ایمان پا فری ویل بانے دے بس بانے دے په فری ویل د څوک فورس کوم نه کني که په جبر می خلق مومنان کول نو څوک به کافر نو باندې ټول به وای فورس مسلمانانو اوس مونږه وږي کیږو کنه وږي دا د خدای تکوینی حکم دی بای فورس مونږه تګی کیږو دا د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه باتروم ته ځو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه ود کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه مریضو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس مونږه مریضان کیږو دا هم د خدای حکم دی تکوینی بای فورس نو که دغه رنګ خدای حکم تکوینی کړي بای فورس څوک به کافر پاتې شي نه صحیح او په دنیا کې انسان ته خدای منی کنه منی هغه دا ویل شي چې چون کې دا وږي کېدل د خدای طرف نه راځي بناو کېږي دا څه کولای شي زه باندې ترې کېږم زه باتروم ته نه ځم امکان شته الله تعالی پیغمبر ته وایي چې ایمان داسې امر نه دی دا په فری ویل باندې دی ستاسو زما ذمہ داری وا دوی ته لار خودل هغه ورته خودله نو دې سب ټو دیم ولو شاء ربک کچر پشت پروردگار تا لآمنا یقینا ایمان براوڑو من آجا چه پزما کی دے کلو جمیعا طولو پیو وقت افا انت تکرہ الناسا آیا تب جبر کے پخلق والے حتی یکونو مومنین حتی جشدوی ایمان راڑون کی وما کان لنفس اداند پا اختیار دیو نفس کے انتو منا چی ایمان راڑی اللہ بیزن اللہ مگر فیضند اللہ ويجعل الرجس الله تعالی گندگی چه علی الذین پاکستانو باندې لا یاقلون چې وې پوهیږي نه قل کورته وایا انظروا وګورئ ما ذا فی السماوات چې څه شی د اسمانو کې پزما کې وما تغنی الآیات ایس پیدن ورکې نشانه او نذرو پیغمبران عن قوم اقوم لا یؤمنون چې ایمان نه لري فهل ينتظرون پس دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر مثل دواقعات دا خلقو خلو من قبلهم چی تیرشیو مخیر دوینا قل طورتوا فانتظروا انتظارو کئی انی معکم من المنتظرین زیم تاثر دا انتظار کون کنا ثم ننجی رسولنا او منگا نجات ورک پیغمبران اخبرولا والذین آمنوا کسان لچی ایمان راوڑو کذالکا دارنگی حقا ثابت دے علینا منگبان ننجی المومنین چی نجات ورکو مومنان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جملنا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار اللهم ربنا إننا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ربنا سلط بعضهم بعضا اللهم اكفناهم بما شئت وخذهم أخذ عزيز مقتدر وقالب بين كلمتهم فالله خير من حافظ الله ورحمه الراحمين